الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم. زما ډیر قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو رونو او د خپلو کورونو په چار دیوارو د نناستو پردنشینو خویندو میندو، قرآن پاک د الله رب العالمین د طرف نه زمونږ او ستاسو د پاره د هدایت یو لوی کتاب نازل شوی دی. د قرآن پاک یو آیت او یو لفظ زمونږ د پاره رهبر او راهنما دی، مشعل راه دی. قرآن پاک کې الله رب العالمین مونږ ته د نیکو اعمالو تلقین و تاکید کړی دی او د خرابو اعمالو نه مونږ ته ممانعت کړی دی او د بعض خو اعمالو د صفتی اعمالو صفات بیان کړی دي، مصالح او فواید یې ذکر کړی دي او بعض خراب او د گناه ناروا اعمالو بارکی مونږ ته ممانعت سره داغه سپیرواله او څومره نقایص دی هغه ذکر کړی دي. کم آیت کریمه معمولی ورکوټ شان حساس تاسو وړاندې ما تلاوت کړله، دی کې الله رب العالمین د دروغو اغه نقصان ذکر کوي او الله رب العالمین په خپل باندې دروغجنو په باره کې د لعنت الفاظ فرمایلی دي. رب کردگار فرمایلی دي لعنت الله علی الکاذبین، د الله رب العالمین لعنت دی وی په دروغجنو خلکو باندې. دروغ دا یو داسې ناسور او دومره خراب او قبیح ناکار عمل دی چې د دې په وجه باندې الله رب العالمین او د انسان ترمنځ فاصله پیدا کیږي. دروغ چې بنده وای د دې دروغ په وجه د الله د ټولو رحمتونو نه او د ټولو برکتونو نه د انسان محروم کیږي. د الله د رحمت فرشتو نه بنده لری کیږي. یو حدیث مبارک کې د دروغجنو خلکو په باره کې ارشاد فرمایلی شوی دی. د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وی کله چې یو بنده یو لفظ د دروغ اووی د دې دروغ بدبوئی په فرشتو لګي نو د الله د رحمت چې کوم فرشتي د انسان سره خواوشا کې وي هغه ټول د الله رب العالمین د رحمت فرشتي د دې بنده د دروغ ویلو د لاس د دن لري او تختی او د دروغ ویلو په وجه د خلینه کوم بدبوئی روانه شو نو هغه دروغ هغه بدبوئی فرشتي نشي برداشت کوله نو د دې زنه او تختی 2 میله فاصله کې د دې انسان نه لري شي. نو د دې نه معلومه شو دروغ گوئی یو خراب ناکار او قبیح عمل دی، د دې په وجه د الله د رحمت نه محروم کیږو او د الله د رحمت فرشتیم زمونږ نه ډډه کوي، مونږ نه کرکه کوي او مونږ نه په 2 میله فاصله کې لري تختی. نو د دې په وجه باندې دروغ دا یو داسې خراب عمل دی چې د دې نه ځان ساتل پکار دی، په دې باندې الله رب العالمین ناراضه کیږي. پښتانه یو متل کوي چې جب هم قلا ده او هم بلا ده. په دې جب باندې که تاسو سوچ وکې دا وړه 2 ګوتې جب ده او نرم د اډو کې پکې نشته چې سختي وي، پکې نرم او پستا جب ده خو قلا ده او هم بلا ده. قلا پدې که خوږی نرم خبره دې په اوکړې، د آبادولو خبره دې په اوکړې، د 2 کسو د خفغان ختمولو
خبرې دې وکړې، د دوه کسو د روغولو خبرې دې پې وکړې، نو دا بیا آبادی کوي، دا قلا ده. او که په دې باندې ناکاره خبرې کې دروغ پې وی نو دا بیا بلا ده، تا بم غر کې او نور خلک بم په دې ژبه باندې غر کې. د دې په وجه باندې ژبه که وړه ده نو هم په دې کې ډېر لوی کمالات، او که خراب استعمالیږي نو ډېر لوی نقصاناتو ته انسان مخامخ کیږي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې بنیادم د سحر په وخت کې سترګې پرانیزي کولو کی او دې را بیدار شي، نو په دغه وخت کې د دې بنیادم دا ټول اعضاء جسمانی پارټس اف باډي، دا ټول اندامونه را جرګه شي راشي او دې ژبه باندې جرګه کوي چې د الله د پاره ته سمه استعمالیږه، په ترتیب او په طریقه استعمالیږه. غنی ستا استعمال چې غلط وشي نو نقصان ستا د وجې مونږ ته رسیږي. او هغه داسې لکه یو بنده د ژبې غلطه استعمال کړله، نو د دې غلطې ژبې استعمالولو په وجه باندې د په ژبه باندې سو غوزان نه کوي، اټیک نه کوي، سزا نه ورکوي، بلکې د یا خو په سر ته نه سو کو لته کودال را خلاصي او یا په بدن په نورو ځایونو باندې سکونو لته شته خيږي، نو دا د دې ژبې نقصان دی او ټول اندامونو ته په اذیت او تکلیف رسی، سزا ملاويږي. نو د دې په حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی وای د سحر چې دی را بیدار شي نو دغه وخت کې دا ټول اعضاء جسمانی جرګه شي راشي، په دې ژبه باندې جرګه کوي چې د الله د پاره ته په صحیح طریقه استعمال مالیگا. گنستا معمولی غلطی او وال زمونږ وی نو بیا زمونږ بد حال وی او بد روز وی، نو مهرباني وکړه ته سم استعمالیږه. د دینه معلومه شوه چې ژبه دا چې صحیح استعمالیږي نو دا د الله رب العالمین د رضامندۍ سبب ګرځيږي، او که ژبه غلطه استعمال شوه نو دا د الله رب العالمین د ناراضتیا سبب ګرځيږي او د انسان د نقصان سبب هم ګرځيږي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی، اکثر مونږ ته بعضې موقعو کې داسې یو موړ باندې ودرېږو چې هلته که دروغ وی نو بچ کېږي او که ریشا وی نو نقصان درته په ظاهره رسیږي. نو داسې وخت کې به مونږ څه کوو؟ نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ له د دغه موړ او د دغه موقع حل بیان کړی دی. زمونږ ښکلی پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الصدق ینجی، رښتیا به تا ته نجات درکوي، والکذب یهلک، او دروغ به د هلاکی، دروغ به د بربادی. نو مونږ په هر حال کې یو مونږ به رښتیا خبره کوو او دروغ به نه وایو، اگر چې زمونږ پکې د سر بیلات او تاوانی خو دروغ به نه وایو، کوشش وکړو چې مونږ حتی الوسع رښتیا ووایو او د دروغو نه پرهیز وکړو، ګریز وکړو، ځان وساتو. تاسو به کتلی وي پښتانه اکثر د لعنت لفظ وی وی لعنت تی وی په فلانی باندې. اول خو مونږه او پیژنو چې دا لعنت څه شی دی. نو لعنت دا د سپیروالی او د الله د رحمت نه د لریوالی یا د الله د رحمت نه د محروم کېدو خیره ده چې بنده یې بل چاته او کې ځان ته وکړو که بل ته، نو دا د الله د رحمت نه د لری کېدو سوالو که د ځان یا د بل د پاره، او یا د الله د رحمتونو برکتونو نه بل ته خیره وکړه چې ته محروم شه، نو دا د سپیروالی خیره ده. لعنت دا د سپیروالی خیره ده او یا د الله د رحمت نه د محروم کېدو خیره ده. اوس د دې په باره کې اسلام مونږ ته څه تاکید را کړی دی، څه تعلیم او ترغیب یې را کړی دی. نو اسلام صاف شفاف خبره کړې ده، وی لعنت یو داسې خطرناک خیره ده، یو داسې خطرناک شی دی چې دا د مسلمان د خولې نه وتل هرگز جایز نه دی، چې د مسلمان په حق کې دا د مسلمان د خولې نه وځي، دا هرگز مسلمان د پاره دا جایز نه دی، دا ګناه ده، دا ناجایز عمل دی. لعنت یو مسلمان په مسلمان ویل خو پرېږده، مسلمان یې په زنده کافر باندې هم نشي ویلی چې لعنت دی په فلانی کافر باندې.
وجه دادا چې ته خود ته دا خیره کې د رحمتونو نه د لری کېدو ځکه چې لعنت د الله د رحمت نه د لری کېدو خیره ده نو کتا مسلمان تو کړه نو تا بد وکړل ک کافر ژوندې دی او هغه ته دی وکړه نو دی بد وکړل ځکه چې را روان وخت کې څه پته لګي دغه کافر ته د الله رحمتونه متوجه شي او ایمان اونډ عظیم دولت ورته ورکی نو ته بیا ولې د تخیره کې د الله د رحمت نه د لری کېدو دا خو خبره نه ده د دې په وجه په ژوندي کافر باندې لعنت ویل جایز نه دی بیا دا چې مسلمان باندې لعنت دا خو ډیره ناشنا خبره او ډیره لویه د ګناه خبره ده خو دروغ ډیر خطرناک عمل دی دا ټاپک لګ مخ کې بوزم نو تاسو ته وضاحت کوم یو خو مونږ بخپل اعمال سمو خپل اعمالو نه غلطه دا به وباسو دا داسې نه چې غنیزه تاسو ته لګیایم نو تاسو به په دې خبرو عمل کوئ او زه داسې په ډبه ناستې مو تاسو چې سم وی عمل به کوئ زه به نه اول به زه عمل کوم ورپسې به تاسو عمل کوئ او تاسو به دا خبرې مخکې رسوئ خلکو ته به وایه غیبم په انشاء الله چې په اخلاص په بنیاد خبرو کې اعمال او تواغیم تیاریږي او مونږ په خپلم په عمل کو لعنت مونږ پښتنو سم ځان سره ته نه روټه جوړه کړل په نس خبره لعنت وایو په نس خبره لعنت لیګو دا خراب عمل دی دا زمونږ غلط عمل دی دا زمونږ قصور او غلطی دا مونږ بل لعنت لفظ په زبان نه راولو د دې نقصان تاسو ته وایم حدیث مبارک کې راغلی دی چې حضور علی السلام فرمای یو بنیادم د خلینه د لعنت لفظ رويستو یو بند لعنت لفظ اوې نو د خلینه رووتو نو دا پچا یې ویل دی نو دا لعنت هغه باندې ورشي نو دی خدای مستحق نه دی دغه بندا د دې لعنت لایق خو نه دی ځکه اخو مسلمان دی یا جمدی کافر دی نو چې تا لعنت او استاد خلینا ورغه پاغه باندې نو الته خود لعنت زین نشتا ځکه خو مسلمان دی نو هغه لعنت بیا ځان لپدېزمو کو کی ګرځي داسې چار چاپیر ټول دنیا کې چکر ولګي ځان لچته بلځه صحیح ګوري چې ز په بلځه کې فیټ شم د مسلمان د خلی وتل لعنت چې پچا ورغه پاغه نه ورزي هغه مستحق نو په ټول دنیا کې په ټول ازمکه کې ځان لزه ګوري چې کوم ځای کې فیټ شم نو یو ځکه پزموکو کې ورتزان تزه ملو نشي چې دی التزان ایڈجسٹ کی نو دا لعنت حضور علیہ السلام فرمای دا برا اسمانونو ته اوخیږي په اسمانونو کې ګرځي چې کم زیاده سه بوي چې التما تخپل ځان له مناسب او مستحق زې ملو شي چې ز اغه کې پاتې شم ځکه زه د مسلمان د خلینه وتل لعنت ما پزموکو کې زې ملو نو شو اسمان کې وزن لزه وګوري نو په اسمان کې مورتا زې ملو نشي دا لعنت دا لفظ دی پریشان سرگردان دی نو حضور علیہ السلام فرمای وی الله ته تپوسو کی چې ولې وی دا لعنت وته چې دا انسان د خلې نه راوته م پزمکو کې زما صحیح زې ملو نشو اسمانونو ترالم اسمان کې زې نه ملاویږي نو اوس سو کما وی الله تعالی ته فرمای دا د چا د خلې نه راوته ملار شه دا غپ سرور پریوزا شون الوی نقصان مونږ او چې مونږ د خلینه د لعنت خیره او وستلا نظمون د خلینه وتل اسمانه پورې رسیدل بیا زمونږ په سر را پرې وتل دا نو د لعنت معنا دا چې تا ځان ته خیره وکړه چې د الله د ټولو رحمتونو نه تا ځان محروم کو نو دا تا ځان ته خیره وکړه بلتنا ځان له نقصان او قبل لنا د دې په وجه ستا د خلینه وتلې لعنت لفظ لا ډیر زیات خطرناک دی د دې نه ځان ساتل پکار دی اوس تاسو ته یو بل لفظ وضاحت کوم چې دروغ دا څومره خطرناک او ناکار عمل دی سونه لوی ګناه او سونه لوی جرم دی تاسو ته ما پر خپل الفاظو کې د جمدی کافر خبره کوله چې لعنت په یو زنده کافر باندې ویل ناجایز دی مسلمان له جایز نه دی چې یو جمدی کافری پاغه باندې لعنت وایي وجه دادا شاید
چې را روان وخت کې دی مسلمان شي د الله رحمت متوجي نو ته وای چې د تر د الله رحمتونه نه نازلېږي نو ته د اخره هغه د پاره کې او هغه رحمت کو پاغه نازل شي ایمان به نصیب شي د دې د وجه په جمدی کافر بم لعنت نه وي البته یو کافر مړ دی نو پاغه باندې لعنت ویل شي لکه ابو جهل فرعون پاغه باندې لعنت ویل شي ځکه هغه کافر مړ شوی دی خاتمه بالکفر شوی دا او یا شیطان باندې لعنت وی چې لعنت دی وی په شیطان باندې نو دام جایز دی ځکه چې د شیطان خاتمه دا معلومه ده چې دی په کفر باندې مړ او کافر دی نو د دې وجنه تاسو کافر چې مړی او کفر یقیني وی او مړ شوی نو پاغه باندې لعنت ویل شي خو بیا هم تا ته په ثواب نه ملایي ته زر زله تصویر والا او تو وای لعنت په فرعون وی لعنت په ابو جهل لعنت په شیطان او په لعین ابلیس وی تو وای کنه نو ستا په دې لعنت ویلو تا ته یو ذره برابر ثواب نه ملاويږي نو دا سه لا یعنی بے معنا او فضل الفاظ سلوي چې بل تک نقصان رسی کنه خو تا ته فائدہ نرسی نو داسې الفاظ مو آیا کافر باندې مو آیا ځان او ساتو دی پزه سبحان الله سبحان الله سبحان الله وای ثواب به درته ملو شي اوس بخپل ټاپک لرا شو چې مونږ وایو چې دروغ به بالکل پرېږدو د دروغو نه مزان ساتو یو خوا مونږ یو کافر او بل خوا دروغجن دا یو بل سره کمپیر کو مونږ ته اسلام حکم را کړی دی چې تاسو با په ژوندي کافر باندې هم لعنت نه وایي مونږ ته اسلام صاف حکم را کړی دی چې په ژوندي کافر با لعنت نه وي غني ګناه ده او بل طرف ته دروغجن انسان دی مسلمان بیسیکلی دا ایماندار او مسلمان دی خو بیا کده دروغ وی نو مونږ خو الله منی کړیو چې په مسلمان او په کافر به لعنت نه وي او دروغ انسان چې وی او مسلمانی نو په د باندې الله منی کړیو الله په خپل په د باندې لعنت ویل دی شاید تاسو زما په مطلب پوه شوي چې الله وی لعنت مو آیا دغه الله تعالی په خپل باندې په دروغجن باندې لعنت کړی دی لعنت الله علی الکاذبین لعنت د الله تعالی وی په دروغجن خلکو باندې نو د دین معلومه شو یو طرف ته دین اسلام من کړو چې په مسلمان خو سکه په جمدی کافر بم لعنت نه وي بل طرف ته الله په هغه مسلمان چې دروغجن دی پاغم لعنت ویل دی نو د دین دا معلومه شو چې دا دروغ د کفر پشان خراب او قبیح عمل دی بلکې د کفر نم غټ عمل دی ځکه چې په کافر چې جمدې دی پاغه وی لعنت مو آیا او مسلمان جمدیم دی خود دروغ وی په د لعنت دی نو الله په لعنت ویل دی نو د دین د دروغ ګوې سنگینیت او هغه لویوالی اشاره دی طرف ته او شو معلوم شو چې دروغ دومره خراب عمل دی چې د دې د لاسا د الله لعنت په دروغجنو باندې نازلېږي نو موږ تاسو به د زبان غټه ګناه دروغ ګویی دا د دروغو نه بزان ساتو د یو انسان په حیثیت د یو انسان په حیثیت تاسو دروغ ویل شي تاسو نو موږ توقع کیدی شي چې موږ دروغ وایو خو د دې مطلب دا نشو چې خامخا مونږ به دروغ مونږ خپل خراب اعمال پرېږدو او راه راست برازو سم اعمال بخپلو خراب اعمال به خپلو اعمالو نه وباسو دا مونږ اصلاح کو کده ځان ویو کستاسو وی کده بلی مونږ به د ځانم او د بل اصلاح بم کو نو دروغ به پرېږدو مونږ د فرشتو پشان بی ګناه او پاک نه یو مونږ انسانان یو او د انسان په حیثیت مونږ نه د ګناه توقع کې دی شي او مونږ خو په دې کلک نو درېږو چې ګنې مونږ به دا عمل کوو نو بس کوو د دروغو دا دونه لویه ګناه ولې ده بل طرف ته نور د دینم غټ ګناهونه شته د هغې دومره خرابوالی او قباحت نه دی بیان شوی بس صرف ممانعت شوی دی خو د دروغو دا ګناه ولې ده دومره لوی سزا او عذاب پې ولې دی نو دا زه تاسو ته وایم تاسو د ژبې ته کتلي دا دوه ګوتې ده
یو 3-4 انچ بلا ویو لا بنی. خو په دې ژبه چې کومې خبرې کېږي نو دروغ په انسان وي او ګناه هغه ګناه ګڼلی شي کومه چې انسان یې وکړي او ووایي چې او دا ما ښه نه دي کړی زه پې ملامته یم نو دغه صرف ګناه ده. یو انسان دی هغه غلا وکړه د هغې نه پس دی خو دا وایي چې دا ما ښه نه دي کړی نو د دې په وجه باندې دی بس ګناهګار دی غل دی او ګناهګار دی. خو که یو انسان دروغ وي نو دې سوی د خپلو دروغ الفاظو په وجه هغه کس یادوي وی څنګه مې دله دوکه کو او په ځان مې پیم نه کو خبره مې ورته د دروغو وکړل هغه په ځان پیم نه شو نو دا دې ملامته دی نه دی خو په خپل دروغګویۍ په صفاوالي باندې چې څومره صفایي او مهارت سره مې هغه ته دروغ وي امې په تیرسته په ځان پیم نه شو نو دی خو ملامته نه دی دی خو په فخر کوي او په ګناه باندې فخر ته وی ګناه څه کې کفر دی چې یو بنده وي چې دا ګناه ماله خوندم راکړي زه پې خوشحاله مې او ماله چلم د دې ګناه ډېر ښه راځي نو په ګناه باندې بجای د ملامته کېدو ته په فخر مفاخره کې نو بیا خو ته په دې باندې د ایمان نه خلاصېږي نو دغه وجه چې موږ تاسو کې څوک هم دروغ وایي هغه ته د خپل دروغګویۍ هغړو د ګناه احساس نه کېږي په دې وجه باندې اسلام د دې نه ممانعت کړی دی ځکه د دې ګناهونو عذابونه زیات دي الله پاک د دروغجنو خلکو نه خفه کېږي. مونږ تاسو به د دروغو نه ځان ساتو ګریز او پرهیز به کوو او چې کوم ځای کې داسې موقع راغلله چې مونږ مجبور شو چې اوس به خامخا دروغ وایو نو ضروري بیا هم نه ده چې خامخا دروغ وایي هغه ځای کې سایلنټ شه مکمل خوله بند وروله او دغه وخت کې مه وایه مه بد وایه دغه ګناه نه ځان وساته د خپل عزت د خاطر هم دروغ ویل بالکل جایز نه دي ځان وساته دغه ځای خاموشي خو علاج د خپل عزت د بچاو د پاره مثلا تا نه چاته پوس کو تا غلا کړ او تا واقعي چې غلا کړی خو تا توبه هم وسته دا او حق د حقدار ته حواله کړی دی خو غلا خو دې کړی دا په ډک مجلس کې تا نه تپوس تا غلا کړی د چرته ته وی چې نه نو تا خو کړی و نو دروغ دی وي ګناه د غلا بیل د دروغ بیل ګناه نه پاسه بل ګناه نو دغه وخت کې ته خاموش پاتې شه که ته وایې چې او ما غلا کړی دی ځکه ته خو وایې زه دروغ نه یم نو تا تسلیم کړو ریشه دې وي نو ټول عمر به تا باندې د غل نوم پورې شي وي به چې د غلا کړی فلاني په فلاني وخت کې غلا کړی اوس یې توبه نو ته خو به وشرمېږې د دې په وجه د هرې خبرې جواب ورکول ضروری نه دي بعضې وخت کې خاموشي اختیارول او خاموش پاتې کېدل دا یو مناسب جواب دی خپل ځان باندې پرده راچول دي لکه تا نه چاته پوس تا چې تا غلا کړی ده ته توبه وایي یا الله توبه دا ته کومې خبرې کې او دا خبرې مه کوې او بس مکمل چپ پاتې شه نو دغه وخت کې تا هېڅ الفاظ د دروغو ونه وي او چې کم حقیقتونو هغه دې ښکاره نه که په ځان پردم رالی او دروغو نه هم بچوي نو تیره ګناه د غلا کولو هغه هم معاف ته تا توبه یې سره حق د حقدار ته واپس کړی دی او د دروغو نه دې ځان وساته دروغ خراب عمل دی ځان به تې ساتو ټول به ځان ساتو او ماشومانو له به هم دا تعلیم ورکو چې دوی د دروغو نه ځان وساتي دې سره به انشاءالله ډېره لویه فایده کېږي. مونږ تاسو دروغ به نه وایو خو یو 2 ځایونه داسې دي چې هغه ځای کې که ته دروغ ووایې نو هغه ځای کې په دروغ ویلو به ته ګناهګار نه شې ستا د نیت پورې خبره ده نو یو 2 ځایونه دي هغه ځای کې که ضرورت راغی او دروغ دی ووایې نو ستا په دغه 2 ځایونو په دروغګویۍ باندې به ته ګناهګار نه شې. یو هغه دروغ دی مثلا ستا کور والا ده بیبي ده زوجه ده هغه تا ته وایي چې مثلا ماله ته دا شی واخله هغه شی واخله او ستا بالکل د پولې پړق ته ناستې درک دی نه لګي په ځمکه اسمان چې ته به هم چېرته دغه شی دی له واخلې یا دغه خواهش او دغه ارمان به له پوره کړي بالکل نشي کولی نو دغه ښځې ته چې وایي چې نه نالم درله مونږ پسې یو ته پسې او مونږ ځان له د پولې پړق ته ناست یو او مونږ ځان له داسې کوو نو دغه وخت کې چې تا دې ته دا رښتیا خبرې وکړه چې زه درله نالم هغه دې څونه خفه کړه او وایي چې زه خو په ګند اوړېدل یم داسې سړی دی چې هغه خو زما ضروریات هم نشي پوره کولی نو هغه به بیا په خپله رشته پیمانه ستومانه وي نو ته دغه ځای کې دا رښتیا مه وایه دغه وخت کې ته علم بدله
وخت براشي د لبوالم نو رښتیا دي دا اوسم دا ته دروغ کاری خو ولې وخت براشي ته هم غواړي چې د حاجات او ضرورت پوره کوم نو دغه وخت کې د ته کتب بعضی الفاظ خپل بیبي ته دروغ وې نو پاغه باندې ته ګناهګار بنشي او یو موقع داسې وی کله دوه کسان خپل منځ کې اختلافي دشمنی وی او ته ولا روغه صلح تر منځ کول غواړي د دواړو تر منځ خفغان ختمول غواړي نو ته ولا راشه او دی یو ته چې لکه غفلانی ستا په حق کې ډېر ښه خبرې کولې یار هغه خو خفم دی وی چې ډیر نه خفه دی نو زه په دې ډیر زیات غمجن په کار چې ما سر روغو کی او ستا په حق کې دون ښه خبرې کولې هغه به د پسې دړې کنزل کوي خو ته دغه کنزل واړه صفاتو ته او دروغ د ځان وایا دغه بل کس ته تا پسې خبرې کولې دعاګانې ته کولې نو دیو نرم شي په خپل باندې هم سخت دی روغ ته تیار نه دی خو دې ستاده د دروغ په وجه باندې نرم شو او دی وی ښا زاسه خدای والیم چې زاغه پسې کنزل کوم ګوره زته خبرم نه موغه ما پسې دعاګانې کوي او زما په خفغان خفم دی او دعاګانې کوي او زما عزتم کوي او ما بارکه خم وي حالانکه هغه کنزل خو تا دروغ وي نو زه خدای والیم چې ما سه د دې د پاسه مغه پسې ردی بده وي یاره ما خو خندې کړي دا ما غلطي کړي نو فورا لاړ شغه بل یاره ته خبره غفلانه وي چې ما خندې کړي چې تا پسې می سم ویل دي نو ګوره د دواړو د پاک منس کې تا پکې دروغ وي خو د دوه کسو اختلاف ختمولو لپاره دی ویل دي نو شاهد چې پدیم ګناګار نشي د دې دوه موقونه علاوه بل یو ځکه دروغ ویل جایز نه دي دروغ نه بزان ساتو او د دروغ او د چغل خورې د لاس نقصان سمره کیږي نه غم تاسو ته یو کتاب یو واقعا ذکر کړي په خوا په زمانہ کې خلکو به وینځ غلامان اغشتل او خرصول دا اوس په میلو کې ساروي ګډي چيله او غوا میخه خرسيږي د قشان و خلکو وینځ غلامان راوستل میلو ته او قیمتونه به مناسب مقرر کړي د ګډو چيلو پشان به دا غلامانم خرصول نو یو غلام په بازار کې په میله کې خرڅيږي خود د چې د غلام کم قیمتو داغي نیم قیمت مالک وي مثلا په 100 روپے غلام دی نه د مالک وی دا د کار خط کړه غلام دی خو په 50 روپے خرڅوم نو گاک به ار چرته چې ودل به ځان را رسو چې دا په نیم قیمت غلام دا دون ارزان ولې دی نو ارسوک براتل نو مالک به وتوي چې دا ارزان زکه دی په نیمه به زکه خرصومه چې دی خبره اوړي وروړي د یو خبره یو لوړي او د بل لوړي د دې پوجا دغه عیب دی پکې نو زکه په نیمه به خرصوم خو بیا به چې چاوره چې د کې دا خبره اوړونو دا چل دی او عیب دی نو مسر چا پر خو چا بناغشتو زکه وی د کور سیکریسی اٹکی کی د یو خبره ببل لوړي د بل لوړي نو مس چام په طبیعت نه برابرې دو چام په شوق نو چې دی واخلی بیا یو مالدار سړی پیښ شو هغه موریدل چې د ریټ خو نیم دی نو مسغه ډیر خوشاله شو راغې د نه په مینو په خوشاله تبوس کې دا ولې دو ارزان دی نو دغه مالک ورته وی د کې دا عیب د چې دی خبري اوړي وروړي دروغ وای نو بس دغه مالک وی چې په دروغ به باور نه کو او خبره به ته پټي ساتونو سب وړي وروړي او بس دا په ارزان قیمت چې ملو شي دا زمانه پر ډیر نو مس جوړ غلام واغست په نیمه بیا کوړته بوته وته وی چې دا کار خدمت ته دامم را لکه چې روټه بم دل تخریس کې خو خزه ته پټ په پرده کې وی چې ګوره د مخ کې به خبرم نه کې او د په خبرو به باورم نه کې خبرې خو دروغ کوي نو باور په مکوا او چغل خوري کې استا خبره ووري نو بل به رسي او د بل غوور استا غوګو ته به را رسي نو مزد نه ډیر زیات ځان ساتو نو خزي وی د آسان کار دی بس صرف خدمت به پکو او باقی په خبرو به باورم نکو او داسې خاص دراز د پردي خبرې د مخ کې به نکو چې ډیر ال اوټ نکی وخت تیر د ډیره زمانہ پکې تیر شو او دی وسره د خزه خاون دومره عادت شو د غلام دومره زیات په طبیعت برابر شو چې د دې په هر قسم خبره اعتماد پیدا شو اوس د کې اغه اثر را پیدا شو رضالت شروع کو وی چې زب اوس بیا څنګه دوه کسه جنگوم د چا خبره بسنګ بل لوړم د بل بسنګ بل لوړم او څنګه بزد دروغ ګوي وکم بس هغه د خامخا اثر او بس هغه پکې را پیدا شو او اوس کوشش کوي چې خبره ته غوږ एकदम چې داسې سوورم چې چاله ورسو مو جنگ او جدل جوړ کما
چې ته خبره نه ملاوېده چې د یو خبرې سره نور هم ډېرې خبرې یو ځای کوم او بل له یو څه مو هغه غدله راوړم داسې څه موقع دوی نه ورکوله نو د وی چې راشه دروغ خو چېرته تلي نه دي نو بس چته خاوند دی د دې ښځې بار تلو روز 2-3 تیر کړي دي او دلته دننه دا سړی دا غلام دغه د سړي د ښځې سره نږدې شوی دی او د نیکې ته مالکې ته وایي چې ته خبرې ستا هغه خاوند چېرته تللی هغه چې ته فلانې زنانه د هغې سره ناجایز او نازیبه حرکات هم کول او ناجایز او نازیبه تعلقات هم دي نو دا ښځه ډېره زیاته پریشانه شوې ده چې ښه دا 2-3 ورځې دی بارو نو دی التو غلطو پسې ګرځېده نو بس ښځې خو پړه دا خبره ښځه خو ډېره زر تیروزي دوکه کېږي په دروغو زر باور کوي اعتماد پې وکړو او بس اړته غم واچو او خفه و چیرې د خاوند مې بار جوړ غلط تعلقات دي دا ځکه دی په ما پروام نه کوي بس دی غلام ته ویلی دی چې ته ورپسې سراغ لګوه چې دا دی چرته یو څه کوي نو هغه په دروغ بار به ووتو رابغې اوس مې په دغه ناروا کارو په ګناه کې مبتلا ولیده نو بس د ښځې ښه پوره یقین او باور وشو چې یاره دا خو ریشه خاوند خو رانه جوړ بلې ښځې واغېسته نو اخر کې بیا دا ښځه پریشانه ده دی غلام ته وایي چې زه به څه کوم دی غلام ورته وایي داسې کار دی دغه ځای کې یو پیر دی یا یو دمګری جادوګر دی تاسو ته دې ځای کې دا خپل ټاپک به کټ کم او تاسو ته به ووایم د دروغجن پیرانو پسې چې تاسو له تعویذونه هم روباسي تاسو له تعویذونه هم درکوي قبرونو کې خښ کې او دا وکې او هغه وکې دا ټول بې ایمانه دي ډېر دروغجن دي او ډېر زیات دوکهباز دي قسم په الله چې دې ستاسو فایده نه لټوي صرف خپل جیب د پیسو ډکوي دې له بالکل مزه پالګرو لا تعویزګرو جادوګرو کوټګرو سحرمارو لا د سره مزه د دې د دکانداري بند کې بهرحال دا یو جمله معترضه و زیاتی الفاظو او دا زما ټاپک دا نه دی په دې بیا چې ته مقراشي ان شاء الله مخکې په خبرې شي بیا به مشي هو بهرحال خپل ټاپک ته براشو مسله دا و چې د سړی د غلام د خپل نه کې ته وی چې داسې کار به وکړو لغلته یو جادوګر د پاغه بدل داسې جادو کم دا خاون به بالکل ستا سلامي شي او د به التو غلطو نه ووري او چې کله خاون بار نه راغلی دی نو دی غلام وتوي چې ته خبرې سته خو چې دا 2-3 ورځې بار وي نو ستا ښځې چېرته ناجیز تعلقات جوړ کړي ګوره سړي ته څه ووی او اولې ښځې ته څه ویلي یو بل منځ کې غلط فهمه او بدګمانه پیدا کړلې نو خاون په دې خبره دته یاد و چې دا دروغجن غلام دی د په خبرو باور نه کوي نو دا غلام راغلی دی نه کې ته ویلی دی چې ته به د خاون د ګیرې نه چې کله اودشینی او 2-3 وخته کټ کې نزه به غ جادوګر لیو سما په جادو کې نو دا خاون به بیا د نور خلکو سوچ نه کوي صرف تا نه بتاويږي صرف ستا به خیال ساتي هر وخت بدل دماغ کې به توسيږي نو خزه دا انتظار کو چې خاون براشي نو د شینو بیا ول زده ګيري وخت کټ کما هغه غریب خو په صحیح سوچ لګیا غلام دوکا کړلا او خاون چې کله سفر نه راغی نو د غلام ورتوي چې خبره ستا خزه خود سا په غیر موجودګي کې نور چا سره آشنایی او تعلقات جوړ کړی دي نو د نیک ته پته و چې دا غلام دروغجن دی زمونه ستا په خبره ز باور نکوم نو د غلام متوي چې ته باور نه کې ننی آشنا سره ستا د مرګ پلانینګ کړی دی ستا د مرګ منصوبه تیار کړی دا ته غرمې له اودشا نو په مړی بدل چاړه راکاږي وجنی دی او که زه دروغ وایم زما په خبره باور نه کوي نو تا ته په خپله پته ولګي د اوده کېدو اسې نقل و که په ځان صادر را واچوه صادر راکاږه او سترګې پټې که تا ته په خپله پته ولګي خو خوب په بیدارۍ کوه ته به وګورې چې دا ښځه تا سره څه کوي نو د دې نه کوم شک شو پزړه کې چې دا خو سړی دا غلام ټیک د دروغجن نه خود خو ماته دونه د اعتماد ډکه خبره وکړه دا خو چې ته پریشانی نو بس تل د غرمه صادر راخ کړي د خپې غزولې دي او بزانه پټ کړي دي او سترګې پټې کړي دي او انتظار کوي ویخ دی د خوب غ ناټکې کو ویخ دی او سترګې پټې دي چې دا خزه په پریشان عزیز ما مړې له چاړه وروړي کنه خزه سره نور سنونو بس چاړې راغشتره د خاوند د ګیرې نه یو سو وخت کټ کول غواړي
صادرې ولا د مخ نه لري کوس خاون خو د خوب هغه اسی شکل جوړ کړی دی او بس د ښځې چاړه راوړي چې څنګه ګیري له لاس وړنو خاون دی خو بدګمانه شوی غلام ته چې دا برې نن وجني حالانکه دروغ وجه نه او دروغ دی غلام ویلو نو بس خاون لګي شو 13 شی راوړي یا دغه چاړې ته واغشتو د ښځې له په مره راخ کلو ښځې مړه کړله چې ښځه مړه شو اوس غلام څه کوي د ته خو جوړه شوه غلام فورا دا موقع وکتل او لاړه منډه کړې د جینۍ خاندان ته ورسېد رونو ترونو ته ورلوي تر تربورانو ته وی خبر یې که نه ایس بې ایسا بل چا سره یارانه و اشنایي و نو ستاسو هغه لور خورې ایس بې ایسو بې ګناه قتل کړو مړه کړه درله هغه خلک رالل د جینۍ رشتہ دار او دې سړي باندې حمله وکړو دینم سره خبره ترنو نه ته تحقیق کو تفتیش هم ته نو کو بډاره کې چې دینو دې مړ کو خزمړه خاون لمړ اوس چې دینو دغه غلام لا سوړ نه دی د دروغ گویا باندې د لاړ یخښوي نه دی دومره قتلونو شو پرویم نو لاړ د الګ خاندان ته وتوي خبر یې تاسو د جینۍ خاندان راغی نو جینۍ مړ کړل تاسو الګ مړ کړی دی نو د الګ خاندان او د جینۍ خاندان خپل منځ کې خانه جنگي شروع شو یو بل ته مخامخ شو او جنگونو قتل و غارت پکې شروع بیا په سونو کالو رستو پورم دغه جنگونه جنگیدل یو ببل ته وارثانو ته غمونه او دغه دشمنه منتقل کول او بل ته وراثت کې پرې خو دی پاغي کې قانون داسې مړ شو علما فرمایو کتاب لیکلی دی وی د یو دروغجن د یوې دروغ خبره د لاسه څومره خاندانونه لاړل مسمار شو خاندانونه قتل و غارت پکې راغی او قتلونه پکې شو خونریزي او فساد د یو دروغ گوی د لاسه نو کومو تاسو دروغ وایو نو د الله د لعنت مستحقم ګرځيګو او مونږ خپل ژوندۍ بربادو اخرت هم بربادو او د الله د رحمتونو چې کوم فرشتي دي داغي نه محروم کیګو نو مونږ تاسو با وعده کو چې آینده به دروغ نوایو کلم د دروغ نوبت راغی نو خاموش به پاتې کیږو خو یو لفظ د دروغ په زبان سره بنراولو الله پاک دې پدې وعده باندې مونږ تاسو کلک او ټینګ برقرار پاتې کی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.